بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ دا ذکر کوو چې آیا شیطان ته شیطان ولی ویلی شي. دویم دا چې آیا شیطان دا مخلوق دی که نه دی، او دریم دا چې آیا شیطان دا د جناتو پلار دی که نه دی. نو شیطان په باره کې الله تعالی ویلی دی چې دا شیطان دا د پیریانو نه و، او ده به الله تعالی عبادت کو په اول کې، او دا د فرشتو سره په اسمانونو کې اوسېده. خو کله چې ده ته آدم علیه السلام ته د سجدې کولو حکم وشو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو هغه د سجدې نه انکار وکړو. هغه خو وویل چې دا خو ستا خاورې نه پیدا کړی دی، او زه د اور نه پیدا کړی یم، زه ترې غوره یم، دا خو د خاورې نه کمزوری څیز دی، او دا دی او دا دی، او تکبر یې وکړو، د الله رب العالمین سرکشي وکړه. نو الله تعالی هغه د خپل رحمت نه محرومه کو او ویې شړلو، او ته ویل چې ته به په دې دنیا کې ذلیله زندگی تیروي. ځینې واقعات پکې خلکو ذکر کړي دي، خو هغه منګړت دي، هغه موږ نه وایو. موږ به هغه خبره کوو چې کومه د قرآن او د حدیث نه ثابت دی. نو اوس دې خبرې له راځو چې شیطان ته شیطان ولې ویلی شي. شیطان ته شیطان ځکه ویلی شي چې شیطان سرکش ته ویلی شي، او متکبر کولو ته ویلی شي. څوک چې تکبر کوي او سرکشي کوي، نو همدارنګې شیطان هم د الله تعالی سرکشي وکړه، د الله تعالی نه یې سرکشي وکړه، او د الله تعالی نافرماني یې وکړه. او بیا په قرآن کریم کې د شیطان دپاره طاغوت لفظ هم استعمال شوی دی. الله تعالی فرمایي الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان. الله تعالی فرمایي په تاسو کې هغه خلک چې ایمان راوړی دی، دو د الله رب العالمین دپاره جنګیږي، د الله رب العالمین دپاره خپله وینه تویی، خپل سر په تلی کې نیولی دی. او بله ډله هسې ده چې هغه کافران دي، او هغه د شیطان دپاره جنګیږي. نو فقاتلو اولیاء الشیطان، نو تاسو د شیطان د ډلې سره، دوستانو د شیطان سره، یعنی د هغه چا سره چې هغه د شیطان دپاره جنګیږي، د هغو سره تاسو وجنګیږئ، او هغو نظام، د هغو کلچر، د هغو طور او طریقې دا د دې ځمکې نه ختم کړئ. او بیا محمود العنکاد ویلی دی په خپل نومي کتاب کې چې د هغه ابلیس نوم دی، ابلیس نوم دی د هغه کتاب. هغه دا خبره کړې چې شیطان ته طاغوت ځکه ویلی شي چې ده د حد نه تجاوز کړی و، ده د الله رب العالمین سرکشي ډېره بې انتها کړې وه. نو ده ته الله رب العالمین دا طاغوت لفظ استعمال کو. نو اوس پکې راځو دې خبرې له چې آیا شیطان دا مخلوق دی که نه دی. بعضو خلکو دا ویلی دي، او دا ډیره کمزوري او ډیره غلطه خبره ده، چې شیطان د هغه طاقتونه په انسان کې دي چې د حیوان جبلت په شکل کې په انسان کې موجود دي. هغه بد روحونه، هغه بد طاقتونه چې هغه دا انسان د خو اخلاقو نه اړی، د صحیح لارې نه اړی، هغه ته په زنا، په شراب، په دغو شیانو باندې حکم کوي، نو دې ته شیطان ویلی شي. خو دا خبره غلطه ده، بلکې اصلي خبره دا ده چې شیطان دا یو مخلوق دی، الله رب العالمین پیدا کړی دی. یو دا داسې مخلوق دی چې عقل لري، علم لري، ادراک لري، خپل صلاحیت لري. مطلب دا چې لکه په ده کې د ارادې کولو صلاحیت شته، د حرکت کولو صلاحیت پکې شته دی. نو دا شیطان دا مخلوق دی، دا څه طاقتونه نه دي. او دریمه خبره دا وه چې شیطان آیا د جناتو پلار دی که نه دی. په دې باره کې خو زموږ سره د قرآن او حدیث نه څه دلایل نشته دی چې آیا شیطان د جناتو پلار دی که نه دی. خو بعضو دا ویلی دي چې شیطان د جناتو نه یو فرد دی، وکانه من الجن. لکه څرنګې په انسانانو کې مونږ کې یو بس انسان راوالیم، دارنګې دا په جناتو کې، لکه مطلب دا د جناتو پلار نه دی، دا بس یو فرد دی د جناتو، لکه په مونږ کې یو انسان راوالی. او ابن تیمیه هغه واقعات پکې نه ذکر کوو چې هغه خلک پکې تللی دي چې په جناتو کې یو دوه کسان او د ټولو نه بهادر و. هغه یو چې کوم دی د ازمري په شکل باندې و، دویم هغه ښځه وه د ازمري په شکل باندې چې کوم پیری و، نو د هغه ښځه وه. د هغه څه نومونه هم ذکر کړي چې هغه
نر ته دا ویلی شول، هغه ښځې ته یې دا ویلی شول، د هغوی یو بچی پیدا شو. بیا د هغې نه بعد دا هغو د ښه تربیت کولو دپاره دا اسمان ته ولېږو. بیا به هلته عبادت کوو. ده بیا دومره بزرګ شو او ده به الله تعالی ته جړل او ډېرې دعاګانې او ډېر عبادتونه به یې کول او دا عالم شو، ډېر پوهه شو. په آخره کې دا چې دا د فرشتو استاد شو. بیا دا دومره علم یې سره راغی چې فرشتو به اول دنه علم زده کوو او دویم دا چې دغه اهم فرشتې اسرافیل، جبرائیل، دارنګې دا میکائیل، دا د ټولو فرشتو دا د شیطان نه علم حاصل کړی. دا خبرې موږ د قرآن او حدیث کې نه دي لیدلي او نه د هغې څه ثبوت شته دی. اگر چې بعضې منګاړتو ځایونو کې دارنګې موضوعي څیزونو کې د هغې وجود شته دی، خو هغه موږ به هغه څه ذکر کوو چې هغه په قرآن او په حدیث کې موجود وي. نو خبره موږ دا کوله چې آیا شیطان دا د جناتو پلار دی که نه دی. نو په هغه کې یو روایت دا وویل شو چې دا د جناتو پلار نه دی، د جناتو اصل نه دی لکه څرنګې زمونږ اصل آدم علیه السلام دی، بلکې دا د جناتو نه یو فرد دی. او ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې دا خبره ذکر کړې ده چې نه، دا شیطان دا د جناتو د پیریانو اصل دی لکه څرنګې زمونږ آدم علیه السلام اصل دی، زمونږ پلار آدم علیه السلام دی، همدارنګې د شیطان هم دا د جناتو پلار دی.